دا مازدیګر دی او پارک دی واړه پکې فوټبال کوي ځان له ټیک شو دا پکې د ورزش لپاره یو شی لګېدلی دی مشینان دي دا پکې بل د ورزش څیز دی ټیک شو ګوره کله چې د یو ځای مشران یو بنیاد چې دی که نه په ټیک طریقه منتي نو هر څه بلکل ټیکي برابري اوري لکه مثال مې داسې ورکو چې د دې د حکومت برابر دی که نه نو دا په کته چې څه طبقه ده دا ټول د حکومت خاطر کوي خو قانون د بهر سړي دپاره او د خپل د ملک سړي دپاره د غریب دپاره د مالداره دپاره د ټول دپاره یو شانتي دی ټیک شو هر سړی په خپل ځای باندې بلکل ټیک دی او خپل کار کوي لکه تاسو به ډېر یو لنډ مثال درکړم زمونږ دغه ډریوران دي چې په پاکستان کې مثال گاډی چلوي نو اوورټیک هم غلطي کوي په غلط ځای کې ګاډی هم ودروي د بازار په منځ کې هم ودروي او سل مسلې هر غلطي کوي لکه خو غلطي ورته نه ښکاري ولې چې هلته حکومت مخې نه چې کوم دی فریشر نشته بوج نشته زور نشته بس هغه ما ودروي چلو شو را به شي پولیس هغه مخې ته د شیشه باندې هغه اوبه پاکوي او ویپر به داسې اوچت کړي او بس زه به راشم ابوی تا ولې ودرولې بس ما ودرولې وسه کار مې وه بس لرکه خپل ګاډی لرکه بس روان به کړي قصه ختمه دلته ته یو رولز مات کړي دومره سخته جرمانه یې ښودې ده که نه چې د هغه د سړي د وس نه باري لکه مثال دلته اوس نن سبا وخت کې په دې خبره ډېره غټه پابندي ده زمونږ د پاکستانیان چې راغلي دو ځان لاسې پرایویټ ګاډي اخیستې دي او هغه په ټیکسي کې چلي د ټیکسي ځان خپل کلر دی هغه کلر والا ګاډی به ته اخلي او هغه به چلای نو ټیک پي دا په غیر د کلر نه ګاډی چې کوم دی بل رنګ پرایویټ ګاډی ته راوي سو په ټیکسي کې چلاوه او هغه 1900 نو 20,000 ریال جرمانه ده پې فرچه ده پې نو اوس 20,000 ریال چې دغه ګاډی ټول په 8,000 په 10,000 ریاله باندې کېږي خو هغو پې جرمانه داسې ښودله چې سړی د دې ګاډي نه هم خلاص شي الان کې ګاډي هغو ډایرکټ سرکاري کوي او د ګاډي دومره قیمت نور هم ادا کړي نو دی به آینده چرته هم داسې یو پرایویټ ګاډی نه اخلي او نه به راوځي بهر ته ټیک شو لکه دا یو له دومره بهترین ترتیب یې ښودی دی زمونږ خلک زمونږ حکومت چې دی یا زمونږ مخې ته کوم عمله چې ده هغه چې کوم دی رول نه فالو کوي نو شاته پسې ټول حقه شانتي سیستم دغه د پاکستان ډریوران راغلي او په سعودي عرب کې چې کوم دی ښه په رولز کې ګاډی چلی یو خاص غلطي نه کوي چې څنګه هم په ګاډي کښېني نو تا ته هم وایي بیلټ ولګوه ځان له ټول ناول ولګوي ټیک شو که په رش کې رواني نو ته په بېوجې اوورټیک نشي کولی کچې ته نشي اوښتی په کچه روډ باندې منډه نشي وهلی مخکې کېدی نشي دا ټول ترتیبات چې دي دا به بلکل ښه انتظار به کوي ما یو ځای کې ویل فل ټریفیک و ښه ډېر زیات ټریفیک و خو دا ټول ګاډي ښه په مزه روانو هېڅ چا هم دا تعدي نه کوله الان کې په بل لاین کې به د ګاډي ته ځای هم میلاوېدو اوس چا هم د خپل لاین نه ګاډی نه دی ویستی او په بل لاین کې یې نه دی لګولی نو دا خبره مې دې پورې کوله چې کله عمله ټیکي که نه نو شاته ټول لین ټیکي ځکه زمونږ پاکستان کې په سپین لایټ باندې پابندي وه د موټر سایکل سپین لایټ نه لګي په هغې باندې زه په خپله پولیس ونسلم ما ته یې ویل چېرې سپین لایټ ته لګولې پرته ما یې ګوره ته چې یو لایټ د یو موټر سایکل وال نه کوزوي نو دا خو په لکاو موټر سایکل دي لکه او هر سړي ته لایټ لګولې تا له خو بهترینه طریقه ده چې ته د دې کمپني بنده کړي کمپني یو واحد ځای دی لکه یو ځای دی یا به 2 کمپنیان یو په ټول پاکستان کې 100 کمپنیانې خو 100 ځای به چکر ولګئ بس هغو ته سپین لایټ مه جوړوئ چې سپین لایټ هغو جوړوي نو یا چې کوم دی یو سړی د بار ملک نه راوړي او هغه یې راوړي نو ته هغه سړي ته وایي چې سپین لایټ مه راوړه نو دا کار به ډېر په اسانه باندې وشي نو هلته چې کوم دی هغه یې راوړي او دلته به موږ باندې راخرڅ کړي او ته به چې کوم دی په مارکیټ کې یا چې کوم دی په بازار کې یا په روډ باندې ولاړې او یو کس رانسي یو کس ته وایي چې یاره لیټ دې ولې لګولې هغه له فرچه ورکوي نو دا خو ما یې څه طریقه نه ده هغه پولیس پکې ما ته لا الټوي وي ته اوس ما ته قانون مه ښیه نه ما ته چل ښیه خو سپین لیټ دې لګولې بس دا هم راکوز که او پرچه چې څو ده 220 روپۍ دا ورسره هم واخله نو بس بیا قچل و ځکه چې پولیس چې څه وایي خو چلیږي نو هغه کار موږ وکړو نو دا خبره مې دې پورې کوله